بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. دا سورة بقرة دا آیات نمبر 168 دے او 169 او 170 دے. پدی آیاتونو کی سم مسئلہ بیانیگی. پدی کی دا مسئلہ بیانیگی چې یو شی حلالول او یو شی حرامول دا اختیار د الله دی. په انسانانو کې بل چاته چې دینو دا اختیار نه دی حاصل چې هغه حلال او حرام چې دین مقرر کی، او که څوک بل چاله ورکوي چې بل څوک به زموږ دپاره حلال او حرام مقرروي، حدود به مقرروي، فرایض به مقرروي، نو دغه شرک دی. نو په دې کې رد دی په هغه خلکو باندې چې د الله تعالی حلال کړی شوي شیونه چې دی نو په ځان باندې حراموي. الله یو شی حلال کړی دی او یو سړی چې دنو په ځان باندې حراموي، نو الله وایي چې دا د شیطان طریقه ده، دا د شیطان تابعداري ده، او شیطان چې دنو ستاسو ښکاره دشمن دی. په مشرکانو باندې رد دی چې مشرکانو به بهیرې او صاحبې حام او وسیله دا به چې دنو حراموله. دا په دې سوره المائده کې آیات ده. هغه آیات چې سړی وایي بیا به لږ پوه شي. هغه دا ده آیات نمبر 103 ده. ما جعل الله من بحیرة ولا سائبة ولا وسیلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. ندی مقرر کړی الله تعالی بحیرا او نه صاحبہ نه وسیله او نه حام، لیکن هغه کسان چې کافران دي جوړی په الله تعالی باندې دروغ او زیات د دیونه چې دنو عقل نه لري. نو بحیره به څه ته ویله؟ مشرکانو بحیره به چې دنو اوخي به چې 15 بچي راوړه، 15 بچي، نو د هغې نه به یې غوږونه کټ کړه او ویلې په دې باندې به سورلي څوک نه کوي، په دې باندې به څوک بار چې دی نو نه اچوي، او د دې وړۍ چې دی نو هغه به څوک نه استعمالوي. نو دا حرامه ده چې وښي و 15 بچي راوړه. دا و مشرکانو د ځان نه ایسته حرامه کړه. صاحبه به څه ته ویله؟ صاحبه به یو حیوان چې دی نو هغه به د خدایانو د بوتانو په نوم باندې بوتانو ته منسوب کو چې دا د پلانکي د بوت په نوم باندې شو. مثال په طور اوښ شو، غوا شوه، ګډه بیزه شوه، دا د بوت په نوم باندې شوه. نو د هغې پی او هغه هر څه چې دی نو حرام به هغه به نه استعمالوله. وایي دا د خدایانو په نوم باندې ده، او که مونږ دا دې ته څه نقصان ورسوو نو دا خدایانو بیا مونږ ته نقصان رسوي. دا د هغوی غلطه عقیده وه مشرکانو. صاحبه دغې ته وایي. وسیله به څه ته ویله؟ وسیله به په ګډو بیزو کې چې یوه ګډه بیزه ده چې هغه به چې 6 بچي به راوړه ګډې یا بیزې، نو چې 6 به مذکر پیدا شو، سرلی به پیدا شو 6 نمبرو، نو هغه به قربانی کوو او هغه به خوړو. خو چې کله به مؤنث پیدا شو، بیزه به چې نو پیدا شو، نو هغه به ایسته پرېښودله. وایي دا حرامه ده
او دا د دې استعمالول چې د موږ له حرام دي. او که چېرې دوه پیدا شو مذکر او مؤنث و د دغې ګډې بېځې نه نو هغه به هم چې د نو پرېښودله وایي د دې شوده استعمالول په موږ باندې حرام دي. دې ته څه وایي وسیله وایو. بل چې دی نو حام و حام په دې آیات کې هم حام راغلی دی. حام به د اوښان په اوښ کې نر اوښ نه دی چې د نر اوښ نه به چې لس اوښې چې دی نو هغه به بلار به شوې حمل به چې دی نو هغه ترې واخیستو. نو دې مشرکانو به وویله چې دا اوښ نه دی په دې باندې به اوس تاسو سورلي نه کوئ په دې باندې به چې دی نو بار چې دی نو نه اچوئ او د دې دا شوده او دا استعمالول زموږ دپاره چې دی نو حرام دي. نو الله تعالی په دې باندې رد وکړو چې دا ما نه دي حرام کړي دا تاسو د ځان نه چې دی نو په الله باندې دروغ تړی الله تعالی نه دی ویلي. نو مشرکانو به د ځان نه شی نه حلالول او حرامولی. نو په دې آیات کې چې دی نو الله تعالی په هغوی باندې رد کوي چې دا ستاسو د ځان نه چې دی نو جوړ کړلی او دا الله تعالی چې دی نو نه دی حرام کړي. بل یو شی چې سړی په ځان باندې حراموي یو شی چې سړی په ځان حراموي د هغې درې طریقې دي. یوه طریقه دا ده چې سړی خواهش وویو چې دا شی چې دی نو په ما دې حرامي. یو طریقه دا ده د خواهش د وجې نه یو شی په ځان باندې حرام سړی حرام کړي. دویمه طریقه دا ده چې یو سړی یو حیوان غوا ده اوښ دی هغه خدایانو ته چې دی نو منسوب کړي بوتانو ته یې منسوب کړي چې دا د بوتانو په نوم باندې شو. نو بیا هغه حیوان چې دی نو هغه نه خوري په ځان باندې حرام کړي وایي د دې استعمالول زموږ دپاره ټیک نه دي دا خدایان بیا موږ ته نقصان رسوي لکه څنګه به د مکې مشرکانو کوله. یو به د خواهش چا به د خواهش د وجې نه حرام و او چا به بوتانو ته چې دی نو نسبت وکړو د دې وجې نه به حرام و. او درېیمه طریقه هغه دا ده د رهبانیت طریقه. رهبانیت څه ته وایي؟ رهبانیت په اسلام کې نشته. رهبانیت دې ته وایي چې یو سړی ګوټ له لاړ شي او غارونو ته لاړ شي او چې زه به هلته د الله بندګي کومه او چرګ په ما باندې حرام دی او غوښه په ما باندې حرامه ده او دا به چې دی نو زه نه خورم. دا د تقواوی خلاف ده. نو دا حلالول او حرامول دا د انسانانو کار نه دی دا د الله تعالی کار دی. او که انسانانو کې څوک دا کار کوي نو هغه به شرک کوي چې د الله صفت به راخلي او انسانانو له به ورکوي نو دا په مشرکانو باندې رد دی. خجی یا ایو الناس ای خلکو کلو خورئ مما د هغه څه نه فی الارض په ځمکه کې دی حلالا حلال طیبا او پاک دی. چې یو حلال څه ته وایي چې شریعت د هغې د خوړلو اجازت ورکړی او طیب څه ته وایو امام شافعي رحمه الله وایي طیب هغې شي ته وایي چې طبیعت یې ښه ګڼي چې طبیعت یې ښه ګڼي. اوس به ډېر شیونه یې ستا طبیعت به یې ښه نه ګڼي او شریعت به د هغې اجازت ورکړی چې حلال دي نو که ته نه خورې نو مه خوره خو عقیده دا ساته چې دا شی حلال دی عقیده به ساتي. لکه اوس ملخ دی ملخان خو پیژنئ که نه ملخان حلال دي حلال دي نو که ستا طبیعت نه مني جمعې خوره خو عقیده دا ساته چې شریعت د دې اجازت ورکړی دی د خوړلو چې دا سړی خوړی شي. په پاکستان کې نه خو په دې عربو کې خرڅېږي او د بازارونو کې خلک یې وړي ځان نه و بیا په سکرو باندې ورته او خوري یې. دویم چې دی نو خادمۍ ده. خادمۍ تاسو پیژنئ دلته خو دومره نه وي خو په عربو کې ډېره خادمۍ د نبي علیه صلات وسلام ته په یو دسترخوان باندې پیش شوه په دسترخوان باندې نبي علیه السلام ته خادمۍ راوړلې شوه. خالد رضی الله تعالی عنه وخوړله خو نبي علیه السلام ونه خوړله. داسې نه و چې حرامه ده
که حرام وي خالد ته به ویل وي چې مې خوره خو نبی علیہ السلام له زما طبیعت نه مني نو یو شی به حلالي خو چې ستا طبیعت نه مني جمعې خوره خو عقیده دا ساته چې شریعت د دې د خوړلو اجازت ورکړی دی یا بیزه ده نو بیزه خو حلاله ده خو دا خلک یې نه خوري خو چې چا طبیعت نه مني جو نه دی خوري بیزه حلاله ده که ستا طبیعت نه خوري نه مني جمعې خوره خو عقیده دا ساته چې بیزه حلاله ده نو یا ایو الناس ای خلکو کلو خورئ خوړل څه فرض نه دي خو عقیده ساتل فرض دي چې دا کته اوس خوري او کنه خوري خو دا عقیده به ساتي چې دا شی نه حلال دي مما دا غشینه په الارض پزما کی حلالن حلال یعنی شریعت داغي د خوړو اجازه ورکړي هغه ته حلال وای طیبن چې پاکي او طبيعت چې دنو هغه غني ولا تتبعوا او مروانه گئی خطوات شیطان په قدمونو د شیطان انه یقینا دا شیطان لکم استاذ د پر عدو مبین دشمن د ښکارا د دې څه مطلب دی چې د شیطان په قدمونو مور پسې کېږي څومره اعمال دي د ګناهونو او بدعات دي او شرکیات دي د شیطان طریقه ده ګور الله نه دی ویلي چې صاحبه او وسیله او حام او بهیره دا حرام دي خو انسانانو ویل چې حرام دي نو دا شیطان طریقه ده چې الله نه ویلو سړی په الله باندې دروغ تړي نو دا شیطان طریقه ده دا شیطان پسې چې دین روان دي او شیطان مخکې دا تیر شو چې دا دشمن دی د انسانانو الله تعالی پیدا کړی د اور نه پیدا دی د لمبې نه او دا د امتحان لپاره چې مقرر دی امتحان لپاره څوک به د شیطان مني او څوک به د الله مني د دې دشمنی ښکاره د آدم علیه السلام نه د آدم علیه السلام سره دشمنی کړله حسد یې کړی دی دشمنی یې کړله نو دغه دشمنی د آدم د بچو سره هم شیطان کوي او الله وی دا ستاسو دشمن ښکاره دی یعنی بین العداوت دا دشمنی ښکاره ده ولی انما یامرکم یقینا هغه حکم کوي تاسو ته بسوی په ګناه سره حکم څنګه کوي هغه موږ نه ني چې موږ ته وایي چې الګ دا کار کوه د حکم نه مراد دلته وسوسه ده د انسانانو د زړونو ته وسوسه اورچیو او انسان بیا پاغي باندې عمل کوي انسان ته وایو وسوسه ورواچي په جب کې د روپۍ نشته ورشغلا وکا دا بغلا پسې روان شي یا وې سود وکا یا وې شراب وسکا دا پاغي پسې روان شي د شیطان هغه وسوسه او د انسان پاغي باندې عمل کوي نو دا چې تا ته کوم وسوسه درجه دا دشمن دستا د دې په خبرو باندې به عمل نه کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا وایا موږ په مانځ کې دا وایو کنه موږ په شروع کې شیطان زموږ دشمن دی نو دینه به پناه غواړي په الله پسې او دا دې دشمن دی چې دا موږ ته په نظر باندې نخ کاری او د دې د دشمنی یو وخت پورې نه ده ترسو پورې په جسم کې سای او روح پکې موجودي نو دا بس تاسو سره دشمنی کوي نو دا تاسو ته وسوسه درچه یو بسوی الاسم اسم وی ګناه ته د ګناه والفحشاء او په بهایي سره القبیح شرعن چې شرعن چې دین او قبیح ګڼل کیږي د بهایي کارونه انسان ته چې دین ورچیو حدیث کې راځي نبی له سلام فرمای چې یو خزه یو سړی نامحرمي دا چې په یوځای کې ناسي نو درې موسه شیطانی دغه شیطان وسوسه ورچي او په ګناه کې چې دین وخت کوي وان تقولوا او وای تاسو ته او دا چې تاسو ته وای علی الله په الله باندې ما هغه خبر لا تعلمون چې تاسو په نه پوهیږئ
شیطان د ګناه خبرې خلکو ته ښایسته کوي، د بېحایې خبرې او دا خبرې خلکو ته کوي، وسوسې ورچوي چې تاسو په الله باندې هغه خبرې وکئ چې تاسو پرې نه پوهېږئ. نو دا خبره ده که نه چې اوس الله تعالی یو شی نه دی حرام کړی او انسان وایي چې دا حرام دی، نو دا خبره په الله باندې چې دی نو دروغ تړي که نه دا انسانان. نو دا ورته چا وښودله؟ دا ورته شیطان ورښودله. او دا مزارات پکې هم داخل دي. په دې مزارونو کې نه یو غټې غټې ونې ولاړې، هغې ونو له څوک ګوتې نه شي وروړی او نه چې دی نو څوک کټ کولی شي. ولې وایي په دې باندې بابا خفه کېږي. نو دا هم چې دی نو د ځان نه چې دی نو حرام جوړ کړله، د ځان نه حرام جوړ کړله. الله خدا نه دی ویلي چې دا مه کټ کوئ، او که ته کټ کې نو ستا سره به جګړه کوي، تا ته به وایي چې دا خو دین دی، نو هغه غلط شی نه ورته پیش کوي د دین په شکل کې. دا ورته چا ویلي؟ دا ورته شیطان ښایسته کړلی. اوس د مشرکانو دلیل ذکر کوي چې دیو دا خبرې ځکه کوي چې د دیو دلیل څه دی، چې دیو بس ړوند تقلید کوي د خپلو پلارانو د مشرانو، په دې پسې روان دي. وإذا قیل لهم، او کله چې وویل شي دیو ته اتبعوا تابعداري وکئ ما د هغه څه انزل الله چې نازل کړي دی الله پاک، څه دی؟ قرآن و سنت دی. چې کله دیو ته وویل شي چې د قرآن او د سنت تابعداري وکئ، نو قالو وای دیو بل نتبعو، بلکې مونږ تابعداري کوو ما د هغه څه نه الفینا ای وجدنا چې مونږ موندلي دي علیه په هغې باندې آباءنا پلاران خپل. نو قرآن و سنت پرېږدي او پلارانو پسې ورپسې کېږي، دقه جو شرک دی که نه. پلارانو سره څه دلیل نشته، دیو سره څه د قرآن او د سنت دلیل نشته، خو پلاران یې چې دی نو دلیل دی. مشرکینو به دغه خبره کوله چې چا به ورته وویله هلکه د دې بت بندګي ولیکې، دا بت پرستي ولیکې، توحید ول نه منې، دا د ځان نه حرام ولې جوړ کړلی، حلال شی نه د ځان نه ولې حرام کړلی. نو دیو به وویله چې دا خو زموږ پلارانو کړلی، مونږ یې بچي یو، مونږ به هم کوو. نو الله څه وایي؟ اولو کان آباؤهم، اگر کوي مشران د دیو پلاران د دیو لا یعقلون شیئا، چې په هیڅ شي نه پوهېږي، ولا یهتدون، او نه په سمه لارو. که د دیو دا پلارانو سره نه علم و، پوهه ورسره نه وه، من امر الدیني، د دین پوهه ورسره نه وه، ولا یهتدون، او نه په هدایتو الی الحق، حق ته، یعنی حق ورسره هم نه و، خو بیا هم دیو چې د ړوند تقلید کوي، په هغې پسې ورپسې. نو دې مشرکانو ته د مشرکانو دلیل بیانوي چې کله دیو ته دعوت ورکړی شي چې د کتاب او د سنت تابعداري وکړي، نو دیو د خپلو مشرانو تابعداري پیش کوي. تفسیر قرطبي، ابن عطیه، ابو حیان او علامه علوسی البغدادي په دې آیات په باره کې د مشرکانو وایي دا آیات د مشرکانو په باره کې نازل دی، لیکن په دې کې رد دی په هغه خلکو باندې چې کله قرآن او حدیث ورته پیش شي نو دی وایي چې په دې موږ نه پوهېږو، زموږ مشران ښه پوهېدل، موږ په هغې پسې ورځو. لکه مشرکانو به هم دا ویل چې زموږ پلار او نکاح ښه پوهېدل، لیکن الله تعالی په دې باندې رد وکړو چې د دوی پلاران په هېڅ باندې نه پوهېدله. زموږ په معاشره کې څنګه چللی، په دې معاشره کې هم دا چلی چې کله چا د قرآن او حدیث پیش کړي و یاره موږ په دې نه پوهېږو، مونږ خو چې زموږ خاندان څه کوي مونږ خو به حقه کوو، زموږ رسم چې دی نو څه کوي مونږ به حقه منو، زموږ په رواج کې چې دی نو دا نشته. نو قرآن او سنت پرېږدي او په رواج پسې روانېږي، نو دا خلک پکې هم داخل دی، نوې نوې طریقې چې دی نو راوباسي، نوې نوې رسمونه چې دی نو هغه راوباسي دا ښځې، الله دې ته ورنالي کړي چې قرآن او سنت پرېږدي او په رواج پسې او په رسم پسې چې دی نو ورپسې کېږي. سړي به ورته هم څه نه ویو، سړي هم څه نه ویو چې نه دا طریقه خو نه الله ویل او نه رسول ویل ده. لکه تاسو ته به زه یو مثال پیش کړم، سنت طریقه دا ده چې ماشوم پیدا شي نو په اومه ورځ به د هغې عقیقه وکړي،
چې الک وشي نو دوا ګډان به یا لال کې یا دو سیرلی به لال کې او که جنۍ یو ګډ به لال کې یا یو سیرلی به لال کې دومره ګډان او دومره سیرلی چې په هغې قرباني کېږي نو دا خلک څه کوي حدیث یې اوس پرېښودلو او یا غوا لالیو یا سخی لالیو څوک پکې له اخوا پسې هم ځي دا ولې د الله رسول طریقه چې دی نو پرېښودلی شوه او رواج راپورته شو نو تا ته خو شریعت دا نه دی ویل چې ټول خان له ډوډۍ ورکوه ته په دې سنت طریقه باندې عمل وکړه که څومره خلکو ته رسېدلي ودې رسېږي او په تا باندې دا لازم نه ده چې ټول خان ته چې دی نو ډوډۍ او غوښې رسوه چې د کمو خلکو وشو چې هغه وشو بس دغه پوره وکړه نه اوس به د دې عقیقې نه خلکو خیرات جوړ کو چې دا ګډ او سیرلی خو چاته نه رسېږي نو راشئ چې دی نو موږ به څه کوو غوا به حلالو سخی به حلالو ځکه چې په هغې غوښه ډېره وي چې خلکو ته ورسي نو تا د شریعت دا ویلي چې خلکو ته رسوه که ته به د قرآن او د سنت تابعداري کې نو رسمونه او رواجونه چې دی نو دا خلک کوي دا د دې وجې نه چې خلک دا وایي زموږ په رواج کې چې دی نو دا ده او قرآن او سنت ته نه وایي چې الله به څه وایي رسول به څه وایي ښه جي بس دا 2 آیاته پوره دي بیا به د دې مثال ذکر کیږي ښه یا ایو الناس ای خلقو کلو خورئ مما دغه شیونو نه فی الارض چې په ځمکه کې دي حلالا حلال چې شریعت د هغې د خوړلو اجازت ورکړی طیبا او پاک ولا تتبعوا تابعداري مه کوئ خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان انه لکم عدو مبین یقینا دا ستاسو دشمن ښکاره دی انما بېشکه دا شیطان یامرکم حکم کوي تاسو ته بالسوء په ګناه باندې والفحشاء او په بېحیایۍ باندې وان تقولوا په دې باندې چې تاسو ووایئ علی الله په الله باندې ما هغه خبرې لا تعلمون چې تاسو پرې نه پوهېږئ واذا قیل لهم او کله چې وویل شي دیو ته اتبعوا تابعداري وکئ چاته وویل شي الکفارو کافرانو ته مشرکانو ته ما د هغه څه انزل الله چې نازل کړی دی الله پاک چې هغه څه التوحید او د توحید تابعداري وکئ د بوتانو بندگی پرېږدئ والتحلیل یو د حلالو تابعداري وکئ او حرام پرېږدئ والطیبات او د پاکو شیانو پسې ورپسې شئ د دې تابعداري وکئ نو قالو نو وایي هغوی بل نتبعو بلکې موږ تابعداري کوو ما د هغه څه الفینا چې موږ موندلي دي علیه په هغې باندې آباءنا پلاران خپل موږ خو به د دې تابعداري کوو چې پلارانو یې څه کوله من عبادت الاسنام د بوتانو عبادت یې کولو والتحریم الصوائب والبحائر او بحیرې جوړولې او صایبې جوړولې او لو کان آباؤهم اگر کو مشران د دیو لا یعقلون چې نه پوهېدل شیئا په هیڅ شیز باندې علم ورسره نه و دلیل ورسره نه و نو لون تقلید به نه کوې ښه په دلیل پسې به ورپسې قرآن و سنت لون تقلید چې دی نو دا به نه کېده د مشرکانو کار دی چې بس پړندو سترګو چې دی نو په پلارانو پسې ورپسې و او ځینې خلک چې دی نو پکې خوبونه بیانوي څوک په خوبونو پسې ورپسې خوبونه او خاص کر چې کله وټونو وخت راشي او د درناګانو وخت راشي بیا پکې خلک خوبونه بیانوي نو هلکه په خوب پسې ولې ورپسې کېږي چې د شپې سړی اوده شي یا به خوب ویني یا به بل څه کوي خوب څه مطلب خلک خوبونه ویني وایي موږ خوب په خوب کې دا ولدو نو خوب څه دلیل نه دی ښه قرآن و سنت دلیل دی ما د مکې مشرکانو ویلو پلارانو پسې ځو او په دې دور کې بس خلک چې په خوبونو پسې رواني او لو کان آباؤهم اگر کوي مشران د دیو لا یعقلون چې په هیڅ نه لا یعقلون شیئا چې په هیڅ باندې نه پوهېدل ولا یهتدون او نه په هدایت نه په سمه لار باندې